د جی چې دا خبره دی وخت کې خو یو افوا به ورته زه ووایم یو افوا د دې وخت کې او دا خبره کیږي چې یو بل آئینی ترمیم را روان دی او ورسره دا خبره هم کیږي چې دا آئینی ترمیم چې کم دی نو دې کې به د صوبو کومه برخه چې سیوا شوې ده یا صوبو له کوم اضافي اختیار ورکړی شوی دی هغه مالی برخه به د صوبې کمیږي او هغه اختیارات چې کوم د اتلسم ترمیم په نتیجه کې صوبو ته ملاو شوي دي هغه اختیارات به کمیږي. نو که دا حقیقت وي نو ظاهره خبره دا ده چې زموږ دپاره خو دا یو تشویشناکه خبره ده ځکه چې دا حق او دا اختیار ډیر په ګرانه ګټلی شوی دی. کله چې د 73 آئین جوړېده نو هغه وخت دا کمیټمنټ شوی او د هغه کمیټمنټ په نتیجه کې به چې کوم کنکرنټ لیسټ و هغه به 10 کاله کې دننه ختمېده او دغه ټول اختیار به صوبو ته میلاوېده خو په هغې باندې عمل ونه شو او بیا ډېر په ګرانه 2010 کې چې کوم دی نو په هغې عمل وکړی شو او 9-10 کې چې کوم دی نو دغه اختیارات صوبو ته منتقل شو. دې وخت کې د پښتونخوا صوبې حالات تاسو وګورئ مونږ دهشتګردۍ متاثره صوبه ده او زمونږ چې کوم قبایلي علاقې دي هغې کې چې کومې وعدې شوې وې هغه وعدې نه دي پوره شوې. په دې صوبې کې دننه ترقیاتي عمل تقریبا ولاړ دی. زه دا منم چې په دې کې به د صوبایي حکومت هم خطا وي کمزوري به وي خو د صوبایي حکومت خطا او غلطي چې کومه ده د هغې سزا پښتونخوا او د پښتونخوا ولس له نه دي ورکول پکار. موږ سیاسي خلک یو موږ جمهوري خلک یو او موږ که خپل حق غواړو نو په سیاسي انداز او په جمهوري انداز به غواړو خو عوامي نېشنل پارټي چې کومه ده که د صوبو نه اختیارات واپس اخیستل کیږي نو عوامي نېشنل پارټي به په سیاسي انداز په جمهوري انداز د داسې هر کوشش مخنیوي کوي او مخالفت به کوي. صوبایي حکومت نن چې کوم دی فیصله کړې ده د ریلیبان چې کوم دی فروټ فروش او سبزي فروش دې باندې د ټکس لګولو سالانه تخمینه یې موږ لګولې 35 ارب روپۍ چې کوم دي دې باره کې به څه وایې؟ زه خو ستاسو نه خبر شوم